نن محترمو ډیره زیاته عظیم شان ورځ ده. اتم د محرم دی او ورسره د جمعې مبارکه ورځ ده. محرم په دې مبارکه شپو ورځو کې ورسره د جمعې ډیره زیاته بهترینه ورځ دا ورسره یوځای شوې ده. په دې ورځ چې څوک د الله پاک د دې دوو نومونو ورد وکړي او دغه دوه نومونه وایي، الله پاک به د انسان مالامال کړي. دومره مال او دولت به الله پاک د انسان له ورکړي چې دی به ورته حیرانه شي. یا ساده محترمو، نن چې کومه ورځ ده دومره د کمال ده چې دې ورځې ته یو قسم له د یو کال نه د خلکو انتظار وي چې محرم یو په محرم کې بیا د جمعې مبارکه ورځ وي. د هغې ډېر زیات فضایل راغلي محترمو. نو کوشش وکړئ د وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. د چا کاروبار څه مسله وي، الله پاک بوله بهترین کاروبار ورکوي. د چا رزق کمی وي، الله پاک بوله رزق ورکوي. دغه رنګې د چا مال او دولت په کار وي، نوکري په کار وي، د چا دیاړي په کار وي، جاب په کار وي، انشاءالله العزیز هر څه به میلاویږي. بعضې خلک وایي دونه میلاویږي دومره، حضور دا نه یم، دنیا شی پیسې میلاویږي دومره به الله پاک تاسو له درکړي چې تاسو به شمارلی هم نشئ. بس صرف د الله پاک د دوه نومونو ذکر وکئ، بیا تماشه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول او بنده دی. محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته عظیم شانه ده. په دنیا کې څومره خلک اوسېږي تمام تر تمام د رزق د پیسو په ټینشن کې دی. تمام خلک د کاروبار په ټینشن کې دي. تمام خلک په دې ټینشن کې دي چې بجلی بل به څنګه ادا کړو. تمام خلک په دې ټینشن کې دي چې د وړو پیسونه به څنګه ادا کړو. تمام خلک په دې ټینشن کې دي چې د کور لپاره رزق او خوراک اسکاک وغیره څنګه برابر کړو. دغه رنګې غم هادي به کې راځي د هغې لپاره څنګه ناسازمینش کړو. یاد ساتئ محترمو، ډېره زیاته د کمال ورځ ده، ډېره زیاته عظیم شانه ورځ ده. په دې ورځ صرف تاسو د الله پاک یو دوه نومونه والئ او بیا تماشه کوئ رزق څنګه راځي. لیکن محترمو، کم سړی د الله پاک نه غواړي یا غضب علیه الله پاک په هغه باندې غوسه کېږي. چې څومره موږ د الله پاک نه غواړو نو الله پاک محترم دا به خوشحالېږي. الله پاک په غوښتو باندې دا محترمو خفه کېږي نه، خوشحالېږي پې. تاسو ګوره دنیا رسونه بوتان پکې دي، دا ټول خلک د بوتانو بندګي کوي که نه کوي، او دا ټول خلک د بوتانو نه پیسې غواړي، د بوتانو نه عزت غواړي، دولت ته غواړي، نوکري ته غواړي. بس هغه به بوت باندې یقیني لاسونه بره کړي، الله پاک ګلیس ته ورکړي. یقیني په بوت باندې هغه یقین ساز شوی وي، عقیدې ساز شوی وي، او چې سم غواړي الله پاک محترم ورکوي ولا. او زموږ ستاسو رب دا خو بوت نه دی، دا خو رب دی، دا خو خالق دی، مالک دی، رازق دی. زموږ ستاسو رب ډېر ناشنا دی، دا خلکو له هر څه محترم دا ورکوي. یو سړی و هغه دنیا کلونه بوت ته چغې والوي چې یا صنم یا صنم یا صنم. په حتی کې یو ځل وایي چې یا صمد. الله پاک وایي لبیک یا عبدي، لبیک یا عبدي، لبیک یا عبدي. زما بنده سوی، زما بنده سوی، زه حاضر یم. فرشتو الله پاک ته وایي چې ناشنا غونته کار دی. دا سړی په حتی کې د یا صنم په ځای یا صمد وي او ته آواز ورکړه. الله پاک وایي که زه آواز نه ورکړم نو ما او بوت کې څه فرق شو. محترمو، زموږ رب د اوري، زموږ رب د اینې من حبل الورید د مرۍ د رګونو نه موږ ته نږدې دی. نو بیا ولې نه محترمو موږ په دې باندې عمل نه کوو؟ ولې بیا موږ د الله پاک نه غواړو؟ نو بس تاسو دوه کار وکړئ، بس انشاءالله العزیز رزق، پیسې، دیاړي، نوکري دا به ستاسو کور له محترمو دا به راځي. نن اتم د محرم دی، د جمعې ورځ ده. په دې ورځ باندې تاسو محترمو 314 پیرې یا وهاب یا رزاق ووایئ، خو مخکې وروسته د هغې نه
یویش پیری درود ابراهیمی وایي کم چې د مانزه درود شریف دی یا وهابو یا رزاقو یا وهابو یا رزاقو ورسره دا مې ویلي بیا به 314 پیری یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی بیا به د هغې نه بعد تاسو یویش پیری درودي ابراهیمي دا به ووایئ لاسونه به اوچت کړئ د خپل خالق او د خپل مالک نه به وغواړئ که سم پکاري الله پاک نه غواړئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو له ډېر زیات درکړي څومره ستاسو وهم ګمان دی د هغې نه به الله پاک ستاسو حصه دا محترمو ډېره زیاته وکړي او خوشحاله مزیدار اغلا ژوند محترمو تېروئ کوشش وکړئ وظیفه په خپله مو کوئ ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته